چې بالکل د ټول پېښور او د ټول پاکستان په شان دي دغه شان زموږ په علاقه کې شیخ آباد کې هم د وړوکي اختر مونځ وکړی شو چې کم ته ادا کړ انعام صاحب خطبه هم وکړله مونځ هم په خپل ادا کو دا وخت موږ سره ډاکټر انعام صاحب موجود دی هغې سره خبرې کوو چې څه به وایي ډاکټر صاحب وړوکي اختر ورځ ده مخکې مبارکي درله درکړو او بل راته دا ووایه چې ملکي حالات ټیک نه دي خو موږ وکتل چې دلته هم د سکیورټي څه انتظامات وشي څه به وایي بسم الله الرحمن الرحیم د ټولو نه اول خو په ټولې نړۍ کې نن د ورکوټي اختر ورځ ده نو زه ټولو ته د زړه د کومې مبارکباد ورکوم چې الله تبارک وتعالی دې دا ورځ موږ ټولو ته ټولو مسلمانانو ته چې کوم دی بابرکته وګرځولي کړي او ټول نړۍ کې چې کوم دی نن د خوشحالۍ ورځ ده د امت مسلمه دپاره الحمدلله ملکي حالات ورځ ته ورځ چې کوم دی تاسو وګورئ چې نن سبا خرابۍ طرف ته روان دي نن دی پاکستان الحمدلله سے کمزوری ملک نه دی پاکستان الحمدلله صدا شانتی کمزوری ملک نه دی اتمی طاقت ته په دنیا کې یو طاقت ته د علم په لحاظ سره یو طاقت ته د مسلمانۍ په لحاظ سره یو طاقت ته هر یو شی چې کوم دی بسیاره دی الله پاک پکې رزق ډیر پیدا کړی دی الله پاک پکې ژوند ډیر ښکلی ورکړی دی خو چې کوم شی موږ ته نن سبا محسوس کیږي هغه دا ده چې زمونږ وطن چې کوم دی ورځ ته ورځ د بدامنۍ ښکار کیږي مولانا صاحب نن موږ ستاسو مدرسې کې د سکیورټي حوالې سره څوک پولیس یا سکیورټي کار ونه لیدل وجه سره دا شانته دي چې شیخ آباد مدرسه الحمدلله دا د دې علاقې د دغه یو ډېره لویه مدرسه ده په دې کې د زرګونه خلک تاسو ولیدل چې راځي په ټوله روژه کې هم راځي نو وختن فوختن د سکیورټي حضرات چونکې راځي هغې تپوس کوي او هغې سهار وختي هم راغلي وه بیا د هغې نه پس بیا ظاهره خبره ده چې چونکې زمونږ د سکیورټي د پولیس نفري چې کوم دی دا شانتې محدود وي چې هغه وختن فوختن چې کوم دی نو مختلف ځایونو ته ځي ډېر ځایونه دي فرض که په یو تاڼه باندې ډېر لوی لوی ځای دی او هغه لوی لوی ځای ظاهره خبره ده چې په دې کم دغه سره هغې کنټرول کوي نو خبره دا شانتې ده چې هغې سهار وختي راغلي وه بیا هم دغه خو لکه هغه شانتې نه آیات کرسي نه هغې راغلل هغې تپوس وکړو دغه وکړو بیا هغې زما خیال په دې علاقه کې ګشت کوي ګرځي راګرځي خو ظاهره خبره ده چونکې اختر مبارکي ویما بل دا چې دلته ډېر ذمهوار خلک ناستو مونځې کوو که موږ وګورو د علاقې د ټول نه غټ جامع مسجد مدرسه دا ده غټه جمع دلته کېږي د هغې باوجود چې حکومت ته پته هم وه خو دلته سکیورټي اهلکار موږ په نظر رانغله څه وجه ده بسم الله الرحمن الرحیم د دې خو وجه همدا ده چې د دې ملک حزب اقتدار او حزب اختلاف دواړه پر سکشه کېږي او د دې فایده چې رنو دا دشمن چتای حزب اقتدار چې نو هغه هم چې نو خو به غفلت کې پروت او حزب اختلاف چې هغه هم خو به غفلت کې پروت زموږ هم دغه مشران دي دغه د محلي او د علاقې خلک چې نو دوی لوټونه ورکي او سملو ته ورسي نو سملو کې رسول مقصد هم دا چې دوی لپاره قانونونه غي جوړ کی د سیفټي قانونونه جوړ کی د بد امنه نه د بچ کېدو قانونونه جوړ کی هغه پر سکشه لګیا دي خپلو کې یو د اقتدار د لپاره یو د جنگ دی بس دوی چې دا کم وی چې مون پلانینګ کړی دی په هر مسجد او مدرسه باندې پولیس والا ولاړ نو آیا نن نشته پلانینګ کم دی پلانینګ نه غي بالکل غي غوسان خطا دي پلانینګ شته نه غي ځان پسې تانه چې نو ورونه بند کړی دی پولیس دنه ناسب شمال راغلي دي موږ سره منزل راغلي عبادت لپاره غزمه عبادتګاه ده په هر ملک په هر صبح کې په هر ملک د هر عبادتګاه چې کوم دی د هر مذهب والا خطا ادا کیږي خد مسلمان ته پته سلوي کلام کو دی لګه کې تیر کو موږ ته پته هر یو شی چې کوم دی چې کوم مذهب والا دغه عبادتګاه کې خمسه سکیورټي خمسه افسران ولاړي دغه کیږي دغه مکمل پلان برابر شوی چې د بلته ودرې کې دا پکې هر یو چیز باندې او دلته چې کوم دی په شیخ آباد کې نن موږ چې کوم موږ وکړو او دا یو سپور چې کوم سب سکیورټي باندې راغلي سار نه منځله ولا سپور بالکل ټول پاکستان په شان په پېښور کې هم ځای په ځای باندې د وړوکي اختر غټي غټي جمع وکړی شوې او منځونه ادا کړی شو دغه سلسله کې په شیخ آباد مدرسه فیض القرآن چې کومه د دې علاقې د ټول نه لویه مدرسه ګڼل کېږي هغې کې یو ډېره غټه اجتماع وشوه چې کومې ته پروفیسر ډاکټر انعام صاحب په خپله خطبه کې د امن بیان هم وکړو ټولو خلکو ته دا وویله چې هر سړي له پکار ده چې د موجوده صورتحال مطابق د امن کوششونه وکړو چې چا نسونه هم کېږي چې امن وساتو بل هغې دا هم وویل چې په خپل وړوکي اخترې او په غټ اخترې په خپلو خوشحالیانو کې غریبانان یتیمانان مسکینان مه هېروئ هغې د ځان سره ساتئ خو په بل طرف ته موږ وګورو چې دا کوم موجوده صورتحال دی د بدامنۍ او دا کوم انتظامي صورتحال دی او انتظامیه ویلي دي چې یاره موږ ډېر غټ انتظامات کړي دي او هر مدرسې ته هر جامع مسجد ته
بخا سکیورټي ورسي په هغه لحاظ کومه دلته وګورو نو د دې مدرسې مخې ته چې په کمی کې بزرګاو خلکو د اختر وړو کې اختر منځ ادا کو هم ته یو سکیورټي الیکار هم په نظر رانغی او د دې منځ ادا کوونکو او د دې سابقه ناظمانو مشرانو هم دا ګیله وکړه چې دې خلکو مخصوص خلکو لا سکیورټي ورکړي دا چې په یو کس پسې 15 شپږ او کسان ګرځي وکړو چې خلکو نه کلوز کی او د تانو لور کی ځکه چې د خلکو ته د زیات د موجوده عوامو ته ضرورت دی